اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مینوالو ته درنه سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ناظرین، زه نن موجود یم ډسټرک کرک یونین کونسل پلوسه سر غونډه شمشکي کې. نن زه تاسو ته یو زندان پروجیکټ واټر سپلای سکیم والا چې تاسو په د سکرین باندې کتا شئ د اوبو ټینک دې په سار باندې زه پوس ویلوړ یم. ناظرین، دا یو زندان پروجیکټ و چې تکمیل شده ده. دینه به د ټول علاقې ته د مخامخ شمشکي ایریا شوه، غونډه شوه او پلوسه سر ایریا شوه. دې ته تقریبا ټولو کورونو ته اوبه تللې او د ټولو فایده یې نه اخیستله. ناظرین، نن دا غیرابود ده، هېڅوک یې پوښتنې کونې والا نشته ده. ناظرین، په دې کې د ضلعي انتظامیه سره د دې علاقې او د موږ ټولو عوام ډېرې غلطۍ دي، ځکه چې که نن دې پروجیکټ موږ خیال ساتلی وه، نن چې د څومره خلک د اوبو نه محرومه ده، دو ته به دا تکلیف نه وه. په دې کې تاسې دا سکرین باندې کتا شئ چې دا پایپ دا لاندې لوړ ده، د څه زنګ ده په خاټو کې او څه چا یوړل، څه د روډ جوړېدل، دې سره بلډزر سره رووتل او هغه ځای کې ډمبر پروته دي، پیپونه لاندې، نو خاټو هیرې شول او زنګ شول، یعنی دا پروجیکټ خراب شول. دې څه اوس مقصد نشته ده. ناظرین، هر څه شا په حکومت باندې ارتریل چې ټولې غلطۍ دې کې د حکومت دي، دا زیاته ده، ځکه چې حکومت خو موږ ته دا پروجیکټ مکمل کړی و. دې نه به ټولو کورونو ته اوبه تلې، هر کلي ته به اوبه تلې، خو دې کې موږ غلطۍ په دې وې چې موږ خلکو به زی په زی کنیکشن یې کولی نه او هغې سره پیپ ریس په ریس ډیمیج کېدل او اخري دې خبرې ته کیسه ورسېده چې اوس نن دا ټینک چې کوم ده دا ډیمیج شول او دا پیپونه هم خراب شول ټول. ناظرین، موږ یو چې دا د حکومت چارو د حکومت ملازم شته ده، هغې دا چار ده چې دا به یې دې چوکیدارا کوي او دې کیار به کوي. ناظرین، چوکیدار یو سړی ده، هغه دومره ستره علاقه کور کول چې دي که نه، شپې ورځې ډیوټي ډېره مشکله ده هغې دپاره. که هر سړی دې سره مدد وکړي په دې کې چې چېرته کې هم څوک وي، که هغه وړکي وي، که هغه ستر سړي وي چې دې پیپ ته نقصان رسوي، نو بر وخت اطلاع پچار د چوکیدار ته، هغه به مخ ته انتظامیه ته اطلاع کوي. دې سره به موږ د څومره چې دا پروجیکټونه دي دا باچ وي او موږ ته به فایده نه میلویږي. تاسې په سکرین باندې کتای شئ، ایمو کیمرا وې، زه کوشش کوم چې وشئ، خو چونکې د زوی ډېر لرې ده، یو سړی لګیا ده د خپله اپنی مدد آپ باندې یو پریشر پمپ ځان ته کندي چې دې کې به اوبه وځي یا به نه وځي، دا هغې غریب خپل قسمت ته. خو په دې ګرانۍ وخت کې او په دې مشکل وخت کې هغه به 1.5 लाख 1,30,000 روپۍ خامخا لګوي. اوله به دې ته دا کور ته اوبه نه هېر کوي، که ګاونډیان دي هغو ته هېر کوي، هغه هغې خپله مرضي ده. خو که چېرې نن دا پیپ لاین ټیک وه او نن دا پروجیکټ ټیک وه، دې سړي به دا ریز نه وه لیدلی او دوی به دې نه فایده واخیسته او ارد ګرد چې څومره لوره خلک دي د ټولو به دې نه فایده واخیستله. خو چونکې موږ د دې کیار ونه کړل او نن موږ ټول د دې شي نه محرومه یو. زه په د کیمرې سکرین باندې تاسې ټولو ته دا پیغام در کوم چې څومره چې هم د حکومت پروجیکټس دي، هغو خیال وساتئ او خپله فایده یې نه واخلئ. دې سره به حکومت ته هم آساني وي او عوام ته به هم سوکیات وي.
که دا ویډیو چاته پسند شوه شیر یې کړئ او لایک یې کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. والسلام.